یاره بچو خبره دا ده چې سویم ورځ د حجرې ته میلمانه نه راځي او چې په کوم کور باندې میلمانه نه راځي په هغې باندې الله رحمت هم نه راځي اورې نو دا زړه مې داسې خبرې دا سویم ورځ ده تاسو خیال کړی دی که نه میلمانه نه راځي ګوره چې دا کونټۍ مې لکه دغه سیټ ته کېده الله دې وکړي بچو دوا کوی چې دا نن ورځ هم خالي ونه ځي د میلمانو نه چې خدای پاک دې څو میلمانه راولي چې ګپې شپې ورسره ولګو مړو چې میلمانه راشي ځان سره به رحمتونه هم راوړي دې حجرې ته بچو خو ګردا مې وورې میلمانه خو رالو عزت پې ګوره ډېر زیات کوی ګوره ملک ونه شرموې عزت پې کو خو چې زم څو خورم کنه بیا هر څه به وخورې ته خو ایني ټایم په دې خېټه کې ګرځې مړه دکې له دې راځي حجرې ته بل ځله نه راځي السلام علیکم ملک صاحب بچو میلمانه راغلو پاسه پاسه ځای ورکړله السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ملک صاحب په خیر څنګه خیر دی ټیک ټاک جوړي والله دا وګوره الله پاک خپل کارونو باندې ښه پوهېږي دا وګوره بچو ځای ورکړه کښېنه نعمت الله استاد دا دې څه تکلیف وکړو یار دا دې څه راپاره راوړه ملک صاحب تش لاس سړی بدلګېږي دا پښتنو ژبه دروند سړی خلګي ورته بچیان پاسې دوی ته ښه مزېداره کورنۍ چرګه ملاله کې او ښه مزېداره پینډه ورته جوړه کړې او داسې کار وکړې تاسو دواړه لاړ شئ کباب المدینه ورته یو دوه سپېشل کباب هم نلو والا وله راوړې ها ملک صاحب حاجي صاحب هم راغلی دی ګورې ملک صاحب دونه خرچې مه کوه پرېږده بچیا د حجرې ته د چا راغلی د ملک صاحب حجرې ته راغلی ته څنګه یې بچیا ښه یې خیر دی په خیر راغې زه شکر دی زه شکر علي خانه کار مار دی څنګه دی بچیا سټکه پکه کېږي احتشام ته څنګه بچیا کار مار دی روان دی شکر الحمدلله بس دیاري دې لګېږي بس یو پنځه شپږ ګاډي مې نیولې دي کار کوه کار باندې سړی ښه ښکاري نو کار نه بغیر کېږي نه ملک صاحب نعمت الله استاد ته څنګه یار الحمدلله ډېر متپس راغی ګورې ها ملک صاحب کله ناکله یادوه ګوره او که نه کباب المدینه کړی دی څنګه دی هغې خو الله ډېر کرم کړی ډېر زیات رش کې ماشاءالله ماشاءالله زه کله ناکله په دې لار تېرېږم یاره ډېر رشي د باندې ماشاءالله سم رشي در باندې الحمدلله تاسو مشرانو دوا د ملک صاحب ولې نه ولې نه ولې به دوا او خبر شې چې داسې د دې نه نفلونه هم ډېر وتي دي کباب والا ملک صاحب نکلونه خو وړه خبره ده چې څنګه پلیټونه دي هغه رنګې پلیټونه مې اخیستې دي چې څنګه یونیفارم یې دی هغه رنګې یونیفارم یې مله جوړ کړی دی خو دا خو د دې استاد د دې لاس برکت دی چې ټیسټ والا هغه رنګې نشي راوستی دا دنیا د بچیا خلک په هر څه هر څه کوي نفلونه به هم کوي هر څه به کوي خو ګوره څوک د چا نصیب نشي خوړی ښه بچه دا مې زما خبره واوره ملک صاحب دا خبره خو دې او که نه ملک صاحب هر سړی خپل خپل قسمت خوري کباب المدینه قسمت څوک نشي خوړی که پلیټونه څوک پټ کړي دا غونتې روړې که مینیوګانې دې ځای نه څوک یوسي که نه خو هغه رنګې کباب نشي پخولی دی هم استاد چې څنګه پخوي دا خبره صحیح ده بچیا پلیټونه یونیفارم خو به د کباب المدینه په شان جوړ کړي خو داسې غونده خوږ لاس به د کوم ځای نه راوړي په دې مې پوهه که هر یو لاس کې خو برکت نه که نه اوس دې دا کار خبره وکړه دا ځای کوم دی د کوم ځای نه روړي وله دکه خبره ته زم کوم که نه او که نه بچیا نعمت استاد هر ټایم ګورم دا ډېر عبادت والا انسان دی تلاوت والا انسان دی مونځ او دس کې په لاس کې ډېر برکت دی ګورې بالکل بالکل ها بابا جانه دا واخله دا مې همدله کټ که دا واخلئ دا تاسو خورئ او هغه چرګ ملال کړی دی هغه کور کې پخوئ او وسط کباب مدینه نه کباب روړي ښه یاره دې ته هم تکلیف نو دا سره تکلیف دا والې دا لږ لږ وخورې ځانونه ماړه نه کې هلته کور کې چرګ هم تیارېږي لګیا دی او هغه سد زوی مې تللی دی کباب المدینه د سپېشل کباب هم روړي نلو والا دا والې لږ لږ وخورې ځان مه مړوې والې بسم الله